تعالی کیږي چې موږ دیو د غلطو ملګرو نه د دیو د حفاظت کوو. موږ به په خپل بچي باندې خیال کوو چې د دې بچي د نورو خلکو سره د نورو چا سره خو غلط تعلقات نشته، د دې بچي خو چېرته تله راتله بل چا سره غلط نشته. او علما دا فرمایي چې خپلو بچو ته به د نیکو خلکو واقعات وي، نیکو خلکو څنګه زندگی تیره کړې ده. او پخوا به دا زمونږ موسم یاد شي چې خلکو به په ماسخوتن ټیم به شو نو خلک به راجمع کېده او قصې به یې کولې د پخوانو خلکو. نو د پخوانو هغه نیکانو خلکو واقعات چې موږ خپلو بچو ته ووایو نو د هغې په برکت سره بچي د ماشوموالي نه برابرېږي او د الله والا واقعات ورته ویل پکار دي. نو دغه شانتي پکار داره محترمو چې موږ په خپله د خپلو بچو لپاره هغه نمونه جوړ شو. که موږ په خپله د خپلو بچو لپاره نمونه جوړ شو نو بیا به زموږ بچي په خپله نیکان وي، دینداره به وي. هغه عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه واقعه موږ ویلې وه چې هغه یو سړی ورته رالی ورته وویل تا د خپلو بچو له د دنیا لپاره څه کاروبار وغیره ونه کو. هغه ورته وایي ما د دیو د الله په ذات باندې داسې یقین جوړ کړی دی او داسې مې د الله سره د هغو تعلق جوړ کړی دی که زه لاړم شم نو الله دیو به ضایع کوي نه. وهو یتولی الصالحین او الله دوست د نیکانو خلکو. چې کله عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه د دنیا نه لاړ نو ټولو بچو ته یې په حکومت کې لوی لوی عهدې میلاو شوې. نو محترمو معلومه دا شوه چې د خپلو بچو تربیت جسمانی هم پکار دی او د خپلو بچو تربیت روحانی هم پکار دی. ځکه علما وایي دا یو ډېر مشهوره مقوله ده، وایي چې کوم سړی د خپلو بچو تربیت کوي نو د دشمن به ذلیل او خواري. د خپلو بچو که په خپله د تربیت کوو نو د دشمن به ذلیل او خواري. او بیا بعضې علما وایي چې کوم سړی د ماشوموالي نه د خپلو بچو تربیت کوي نو وایي چې دا غټ شي نو دا به د دوی دپاره د سترګو یخوالی ګرځي. دی به پې فخر کولی شي چې زما دا بچی دی، دا زما بچی دی، داسې نیک کار یې کړلی. نو الله دې وکړي چې منګه د خپلو بچو تربیت وکړو. او د بچو په تربیت کې د ټولو نه اهم کردار چې کوم دی هغه اول د مور دی او بیا د پلار دی. د پلار ځکه وروستو دی چې پلار مزدوري کوي، زمونږ د کلي خلک چې کوم دی هغه ډېر بار دی. نو مور له پکار داره چې هغه د خپل بچو تربیت وکړي. الله دې پرې خبره موږ تاسو سره عمل کول توفیق نصیب